وعن عثمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رواه مسلم. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی حدیث شریف کی پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، کنیت ابو عبدالله، د قریشو د بنو امیه قبیله سره تعلق اموي ورته وی، لقب ذوالنورین، او خصوصیت دا ده چې د آدم علیه السلام نه زمونږ پیغمبره پورې چې څومره امتونه تیر شوي دي، بل امتی ته دا اعزاز نه دی حاصل شوی چې د یو پیغمبر دوه لوریانې د په عقد نکاح کی، یکی بعد از دیگری، د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه علاوه. اول بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور و رقیه، او بیا بل لور ورکړه ام کلثوم، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل که زما څلوېښت لوریانې وې او د عثمان رضی الله عنه بیبي وفات کېدې زما لور نه ما به بله په نکاح ورکوله. دومره د خوشحالۍ اظهار یې کړی دی، ځکه ورته ذوالنورین وایي. په اتو اولنو مسلمانانو کې دی، ذوالحجرتین دی، حبشې ته هم هجرت کړی و، مدینې منورې ته هم هجرت وکړو. د شورا د شپږو هغو کسانو نه دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې باره کې د شهادت اظهار کړی دی، د گواهۍ چې زه گواهي کوم چې د شپږو کسانو نه رسول الله راضي دی، که زه وفات شم د خلیفه انتخاب به دوی کوي. او د هغو پنځو مبارکو صحابو نه دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس ایمان راوړی دی، د ده د ایمان سبب ابوبکر و. د عشرو مبشرینو بالجنت نه دی، د هغو بختورو نه چې لسو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته د جنت زیری ورکړی. عثمان فی الجنه، او مبشر بالشهادت دی، رسول الله د شهادت زیری ورکړی دی چې عثمانه تا ته به یو کمیز در واغوستلی شي او خلک به کوشش کوي چې دا کمیز تا نه په زوره وباسي، خو ته به یې نه وباسي. د کمیس نه مطلب د خلافت ذمه داري ده، دا به تا ته در په سر شي، خلک به یې در نه په زور وباسي خو ته به یې نه پرېږدي. او دا هم د رسول الله وسلم د طرف نه پیشنګویي شوې وه چې توره کله د مسلمانانو په منځ کې کولاو شوه نو بیا به تر قیامته پورې جاري. د مسلمانانو اولنۍ توره چې کولاو شوې ده په خپل منځ کې، دا د عثمان رضی الله عنه وینه پرې توی شوې، او د عثمان وینه چې توی شوه نو بیا مسلمان غیر محفوظ شو. تاسو پې پوه شوئ. غزوه بدر کې حکمن شریک شوی و، حقیقتا غزوه بدر کې نه و شریک. تاسو به بخاري شریف کې د بدرینو نومونه وګورئ، په هغې کې به څلورم نوم د عثمان، اول رسول الله صلی الله علیه وسلم، دویم ابوبکر، دریم عمر، دریم عثمان. عثمان نوم پکې شته خو بدر کې شریک شوی نه دی، حکمن پکې شریک دی، ځکه د ده بیبي وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و دا بیمار وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی راغی چې زمزم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چې تم لاړ شي چې خاوند دی، زم لاړ شم چې پلار یم، نو د دې د بیمارۍ علاج به څوک کوي، د دې خصمانه به څوک کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم ایثار شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غنیمت کې بیا د لپاره حصه مقرره کړه، ځکه حکمن شهید و. همدغه شان صلح حدیبیه بیعت الرضوان کې هم حکمن شریکو، حقیقتا نه و شریک. 1400 کسانو د نبی علیه السلام سره عمرې ته لاړل، خلکو منع کړل. د مکې مشرکانو قصه خو تاسو د صلح حدیبیه اورېدلې که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ولېږه چې هغوی پوه کړه چې مونږ صرف عمرې ته راغلي، نور څه مقصد هم نشته، مذاکراتو دپاره یې ولېږه. اوازه راغله
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې عثمان خو په مکه مکرمه کې شهید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خپش بیعت الرضوان وشو چې بیعت علی الجهاد او بیعت علی الموت وکړي ټولو بیعت وکړو د نبی علیه السلام سره عثمان خو نو پته نه لګېده چې شهید کړی دی او که ژوندی دی عثمان تلته کافر وی چې ته عمره وکړه خیر دی هغوی سره به بیا خبرې کوئ نه زه خو رسول الله قاصد را لېږلم چې زه عمره څنګه کوم رسول الله به نه یې کړي او زه به یې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د صحابو بیعت وشو د نبی علیه السلام سره د شجرې نه لاندې د کیکر د ونې نه لاندې بیعت الشجره ورته وایي او بیعت الرضوان ورته ځکه وایي چې الله رضا ښکاره کړې ده رضی الله عنهم ورضوا عنه سورة الفتح کې ذکر دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خیل لاس راواخیسته او د ګس لاس باندې داسې کېښود دا د عثمان لاس شه د عثمان بیعت وکړو که چېرې ژوندی دا د عثمان بیعت شي دومره د اعتماد اظهار نورو خلکو په خپلو خپلو لاسونو بیعت وکړو او عثمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت وکړو دا څومره بهتره خبره ده مجهز جیش العسره غزوه تبوک کې 300 اوښان او 1000 دیناره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړل 1000 دیناره ډېر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روپۍ په دې څادر کې اړولې راړولې داسې او دا ویلې ما در عثمان معامله بعد اليوم عثمان چې نن نه پس هر څه وکړي ضرر ورته نه کوي ځکه داسې څه یې وکړه چې به جنت یې وګاټه او د الله او د الله د رسول مینه یې وګټله 300 اوښان سامانونو سره دا د مجاهدینو دپاره پیش کړل د جهاد دپاره مدینه منوره کې د نورو کویو اوبه کمې وي او تروې وي او بیري روما کې اوبه خوږې وي او د یهودي په قبضه کې او مسلمانانو ته به په زیات قیمت ورکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د مسلمانانو دپاره بیري روما واخیسته هغه به په جنت کې داخل شي حضرت عثمان رضی الله عنه د مسلمانانو دپاره د یهودي نه په ډېر قیمت سره بیري روما واخیسته یهودي ته دا ما خرڅ که وای نه خرڅوم وای نیم را باندې خرڅ که وای نیم به په 100,000 دینار په 12,000 دیناره درکم په 12,000 دیناره نیم ورک 12,000 روپۍ بس وای څنګه به یو ورځ به ستا یو ورځ به زمونږ وي نو د عثمان ورځ به چې وم په دې کې به مسلمانان دومره اوبه ترې راوړي چې بس سبا ورځې له هم کافي کېدي یهودي کار روزګار خراب شه بله ورځ ورته یهودي راغی وایي دا نوره نیمه هم رانه واله وایي په 100 به یې راکړي وایي په 8,000 به یې درکړم دا نوره نیمه په 8,000 ورکړم ټول قیمت د بیري روما څومره شو بس د مسلمان خو نبي علیه السلام ورته ویل چې ستا ډولچه به داسې وي لکه د عام مسلمان ډولچه دا به نه وایي چې دا ما اخیستی وقف کې به داسې وي وقف کې به دا نه وایي چېره زم پکې مخکې یم ځکه چې ما وقف کړی دی اکثره د عوام جماعتونه یا مدرسې وقف کې بیا پکې مشروطي کوي دا ښه نه کوي ګورئ جامع القرآن دی قرآن یې جمع کړی دی 10 لکه مربع میل ځمکه یې فتحه کړې ده 10 لکه مربع میل ځمکه یې فتحه کړې ده کله کله به یې په یو رکعت کې ټول قرآن کریم ختمولو ډېر حیاناک رسول الله صلی الله علیه وسلم د باره کې فرمایي واصدقهم حیاء عثمان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې ناس ابو بکر راغی مکه شان ناس بیا عمر رضی الله عنه اجازت وغوښته مکه شان ناس خپې غځولې وي بیا عثمان راغی وایي څوک دی وایي عثمان دی نبی علیه السلام را پاڅېده او دا څادر یې په ځان را برابر کړ او ښه صحیح کېناست وروسته ترې چا تپوس وکړه چې قربان ابو بکر راغی ته هم دقه شان ناست وې عمر راغی ته مکه شان ناست وې عثمان راغی ځان دې را برابر کړه دا څه چل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اما استحیی من رجل تستحیی منه الملائکه د هغه سړي نه زه حیا ونه کم چې اسمان کې ته ملایکې حیا کوي عثمان ډېر حیاناک دی عثمان ډېر حیاناک دی نو د حیا صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی خلافت تقریبا 12 ورځې کم 12 کاله د 82 کالو په عمر
په 15 هجری کې د باغیانو د لاسه د مصر د یو کس اسود طیبی مصری په گزار شهید شو. جبیر ابن مطعم په منځو کو جنت البقیع کې دفن شو او باغیان په کور ور وړېده. د قرآن کریم تلاوت کاو او په تورو باندې په گزارونه وکړو او ګیرې نه راونیو، مبارکې غټې ګیرې نه او په تورو گزارونه پې وکړل. وینه په قرآن کریم پرېوته، د قرآن کریم په دې آیت پرېوته فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. زر د چې تا ته کافي شي د دوی د ضرر نه الله به درته کافي شي وهو السمیع العلیم. دا قرآن کریم ما د استاد صاحب نه اورېدلي د هغه ویل چې د مرکزي ایشیا کم ملک په عجایبګر کې اوس هم حقه قرآن شته، نښه پې پرته ده، نښې پته لګېږي چې دا د عثمان رضی الله عنه وینه ده. څومره خوش نصیبه و. قیامت پر ورځ ډېر شهیدان شوي، پیغمبران شهیدان شوي دي، صحابه شهیدان شوي دي، غټ غټ شهادتونه قربانۍ خلکو ورکړي دي. خو د عثمان شهادت ناشنا شهادت و. د چا په شهادت به غر او سنگر او ځمکه گواهی کوي، او د چا په شهادت به مسجد گواهی کوي، د چا په شهادت به مدرسه گواهی کوي، د چا په شهادت به کور گواهی کوي، خو د عثمان په شهادت به قرآن گواهی کوي. قرآن به گواهی چې عثمان حق او رښتونی شهید دی. څومره مضبوط گواه به خدای به د هغه گواهی رد کوي. ټول مرویات احادیث چې د ده نه روایت شوي 146 روایات دي. عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من مات وهو یعلم انه لا اله الا الله، چې څوک مړ شي او دی پوهیږي او گواهی کوي چې نشته بل لایق د عبادت مگر یو الله دی، دخل الجنه، جنت ته بځي. دا دخول د جنت نه دخول اولی نه دی مراد، ګورې چې نور ګناهونه کوي، دخول نه مطلقی دخول مراد. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، ترغیب د استدامت علی الایمان طرف ته او د ایمان منجیه بیان کوي. بحث رابع مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث کې ثمره د ایمان ذکر کوي چې دخول الی الجنه، او کتاب الایمان وضع د مدقه د پاره دی. پنځم بحث من مات وهو یعلم، سوال د دینه معلومه شو چې ایمان کې علم معتبر دی، حالان کې په ایمان کې خو صرف علم نه دی معتبر. تاسو یهودیانو باره کې ویل چې یعرفونه کما یعرفون ابناهم، اقرار معتبر دی، هغوی اقرار نه کوو، پوه خو که نه. تاسو به جواب وکئ دا حدیث د هغه چا باره کې دی چې اقرار نشي کولی، ژبه ګونګی چاړای. دا علامه غرغشتوي دی حاشیه کې دا جواب کړی. دویم جواب حدیث کې د اقرار نه پې نشته، بلکې د اقرار نه سکوت دی. د نورو حدیثونه نصوصونه اقرار معلومیږي، نو حدیث کې به قید د اقرار اضافه شي. من مات وهو یعلم ویقر انه لا اله، یقر پکې معتبر دی د نورو نصوص په بنیاد. دویم اعتراض به دا واري چې اقرار د رسالت خو ذکر نشي. من مات ویعلم انه لا اله الا الله. جواب مولا علی قاری رحمه الله فرمایلی دي لا اله الا الله علم دی د کلمتې، کلمت دواړو کلمو د شهادت ته. ذکر د علم دی، علم یې ذکر کړ. لا اله الا الله علم دی د چا د پاره؟ کلمتینو د شهادت د پاره. دواړه مراد دي په طریقې د تلازم سره، ذکر کلمه د شهادت د رسالت دا لازم دی د شهادت د توحید سره کنه. په دې ځای پوه شئ که نشئ پوه. وعن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سمتان موجبتان. قال رجل یا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات یشرک بالله شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه.
دې حدیث شریف کې پنځو مباحث ته ګورئ. اول احوال د راوي د حدیث شریف، دویم مختصر تشریح، دریم ما هو المقصود من الحدیث، څلورم مطابقت د حدیث کتاب الایمان سره، پنځم حل د مفردات. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف. د دې حدیث راوي د سیدنا جابر ابن عبدالله الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ. اسم کنیت ابو عبداللہ دے. غزوہ احد کې شرکت نه دی کړی، البته د ده په بدري کېدلو کې اختلاف دی چې بدر کې شرکت کړی که نه. یو روایت کې دی په خپله وایي منعنی ابي، پلار منع کړم، لیکن امام بخاري وایي چې بدري دی او منعنی ابي د احد متعلق دی، ځکه چې د ده پلار په احد کې بیا شهید شي. د دین علاوه په 18 غزواتو کې شریک شوی دی. دا هغه مبارک صحابي دی چې لیلة البعیر کې حضور د ده دپاره 15 کرته استغفار کړی دی. پرې پوه شئ؟ لیلة البعیر په اوښه باندې سور دی، نبی علیه کشر صحابي دی، نوجوان. نبی علیه اسلام به ورسره ګپ شپ لګاو ځکه پلار یې شهید شوی او د نبی علیه السلام ملګری و، نو د هغه زوی و. نبی علیه السلام به پرې ډېر خیال کاو. کور ورته پاتې و، 10 خویندې. نبی علیہ السلام به د سره احسانات کول. تپوس تې کوي چې جابره واده دې کړی؟ وایي او. کونډه دې کړې که پیغله؟ دی ورته وایي کونډه مې کړې ده. وایي پیغله به دې کړې وه که نه چې تام ورسره لوبې کولې او هغې هم در سره لوبې کولې؟ دی ورته وایي قربان 10 خویندې مې دي او که پیغله مې کړې وه نو هغه به هم جینۍ وی، نو د دې خویندو تربیت او پالنه کې به کمزوري راغلی وی، د هغوی سره به جنګ جګړې کول. نو کونډه مې وکړه چې سن رسیده به وي، پخه ښځه به وي، نو د دې جینکو تربیت به وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو، ډېرې دعاګانې ورته وکړې. اوښې ډېر کمزوری و. نبي علیه السلام ورته ما ته رانږدې کړه، چې نږدې کړه نبي علیه السلام چوکه باندې یو ځل وواهه. چوکه وهل څه و چې بیا ټینګېده نه، بیا به د ټولو نه مخکې روان و. بیا نبي علیه السلام ورته ما باندې نه خرڅوې؟ ویم داسې به درکم. وایي نه خرڅې که را باندې، پس پیسو یې ترې واخیست. وایي زه صحیح شه هلته وتړه دا اوښ، سبا به پیسې هم درکم مدینې ته چې ورسېدو. چې مدینې ته ورسېدلي اوښ هم تړه ما ته، او سبا به روپۍ هم درکم. سبا ته چې ورغې اوښ یې وتړلی و، نو ورغې ویلي ده، وایي راشه روپۍ هم ورکړې، ورته وایي اوښ دې هم در سره بوځه. دا احسان ورسره کوه. احسان په احسان شکل یې داسې جوړ کړه که نه چې د عزت نفس مجروحه نشي، زړه ته احساس د کمترۍ ونه شي. دا پیغمبري اخلاق. د ده والد صاحب غزوه احد کې شهید شوی دی. دی ډېر زیات خفه و چې پلار مې شهید شوی دی، او بس ډېر خفه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولې خفه یې جابره؟ د نورو شهداو سره من ورای الحجاب د پردې شاته الله خبرې وکړلې، او ستا د والد صاحب عبدالله سره الله تعالی بلا حجابن خبرې کړي. د ده د الله په منځ کې څه حجاب نه و. او الله ورته وایي ای عبدالله څه غواړې؟ دی ورته وایي دا غواړم چې بیرته دنیا ته لاړ شم او ستا په لاره کې بیا شهید شم. الله ورته وایي داسې نشي کېدی، نور که څه غواړې هغه به درته میلاو شي. دی وایي ترور مې ډېره خفه وه چې دا وړم خپلې مقبره کې ښخوم. مړی م را روان کړو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه آواز وشي چې شهیدان ټول را واپس کوي، کوم ځای کې چې شهیدان شوي هلته به ښخېږي. احد کې یې ښخ. عقبه ثانیه کې د پلار سره شریک و، خو ډېر ورکوټی و. د ده ټول احادیث چې د ده نه روایت شوي دي 1540 دي، مکثرینو کې دی. دویم بحث، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی آخر من مات من الصحابہ بالمدینة المنورہ، مدینہ منورہ کې په ټولو صحابو کې رسته وفات شوی دی. جابر رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی سنتان موجبتان دو خویونه دي چې واجبون کې دي
قال رجل یو سړی ویل یا رسول الله مل موجبتان قال من مات یشرک بالله شیئا چې څوک مړ شي یشرک بالله شیئا شریک جوړ کړي د الله سره څه شی دخل النار اور ته بځي نو په شرک اور واجب شو ومن مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه چې څوک مړ شي شرک ونه کړي نو جنت ته بځي یہ پوچھ لئی درم باس مقصود دا حدیث شریف الترغیب علی استدامت الایمان والترهیب عن الکفر والشرک او ثمره د ایمان او ثمره د کفر ذکر کوي ثمره د ایمان دخول د جنت او ثمره د کفر دخول د دوزخ او رد دی په معتزله او خوارجو چې تاسو وایئ چې مرتکب د کبیرې کافر دی او یا د ایمان نه بهر دی وګوره په کلمې باندې سړی جنت ته ځي که نور بدکاري کړی هم خیر دی هغه ورته خدای معاف کوي څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی حدیث کې د ایمان ثمره ده او د ایمان د ضد ثمره ده او وضع د کتاب الایمان د همدغه مقصد دپاره شوې ده پنځم باس حل د مفرداتو سنتانې تاسو باندې به اعتراض وارد چې سنتانې مبتدا ده او موجبتان خبر ده او سنتان خو نکره ده جواب دار خصلتان سنتان دا سنتان صفت ده د خصلتان ده پاره نو مل موجبتان دا ما استفهامیه ده مبتدا ده والموجبتان خبر ده تاسو باندې به سوال دا وارد چې سوال خو د خصلتین مبارک شوی او جواب په مما تصور کړی شو مما ته خو ذات ته خصلت نه ده خیالم ده حدیث شریف ته مل موجبتان هغه دو خویونه سدي چې واجبون کې د سوال کې خویونه ذکر شو او جواب دار مم ماته خو ذات دی کنه پوه نه شئ په سوال پوه شئ تاسو ماشاءالله ډېر تکړه یې کنه چېرته هم پوه شم تاسو هره ورځ وایي پوه شو یو ورځ هم ونه ویل چې نه پوهېږي که نه سبق اسانه دی پوهېږئ زما شک چې یا خو ټول ماشاءالله چې راته غټ غټ شخصیتونه ناست شي او یا خدا ده چې بس هسې مې ځان ستړی دې دوو کې یو ده یوه ده پکې کومه یوه ده اوله به یې که دویم اوله ده زه شکر دی ټول تکړه یې ښه شکر دی دا خو بیا ډېره خوشنصیبۍ خبره ده الحمدلله خلک هسې وایي درې میاشتې دوره داسې ده تاسې دومره تکړه طالبان شهادت کوئ چې دا ښه شی دی هسې خلک وایي داسې تاسې برکات پنجبیران خو برکات نه مني ګورئ جواب دا دی خصلتین صراحتاً ذکر نه دي لیکن ضمناً موجود دي بیا به اعتراض وارد شي داسې به شي خصلت من مات یشرک بالله نو خصلت پکې پټ دی نو په جواب کې هم خصلت ذکر شو بیا به سوال وارد چې سبب د دخول د جنت خو د الله تعالی فضل دی نه موت علی التوحید دلته څنګه موت علی التوحید سبب د جنت وګرځېده نو جواب دلته سبب مجازي مراد دی حقیقی سبب نه دی حقیقی سبب د خدای فضل دی موجبتان څه معنا ما یجب به الجنه یا ما یجب به النار موجب دی ته وایي او نیکی او بدی ته موجبه وایي ځکه هغه خلکو له جنت ثابتوي نیکي او بدي سړي له څه ثابتوي دوزخ ځکه ورته موجبه وایي دې بل حدیث شریف ته وګورئ ټیم څنګه دی ګورئ یو پاو سبق پکې وایم دا حدیث لږ اوږد دی او دا چې لږ سبق تیز نه کړو نه کېږي ښه تیزه وبه تاسو ګورئ دا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته وګورئ پنځو مباحثو ته پکې خیال کوئ اول باس احوال د راوي د حدیث شریف
د دې حدیث راوی احوال مخکې تیر شوي بیا یاد نه کوو. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف روانه کوخه. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، مقصد د حدیث الترغیب الى الايمان و ذکر الفوائد الایمانیه، او د ایمان فواید ذکر کوي چې د ایمان فواید څه دي، چې دخول الى الجنت ته. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. حدیث کې ثمره د ایمان ذکر کوي چې دخول الى الجنه. او دویم او پنځم بحث ته سره ګورئ. دویم بحث مختصر تشریح، پنځم بحث حل د الفاظ، دې دواړو ته سره ګورئ. وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنا قعودا مونږ ناستو حول رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپیرا، ومعنا ابو بکر و عمر، او مونږ سره ابو بکر او عمر رضی الله عنهما مو پینه پرین په یو جماعت کې. نفر د دریو نه تر لسو کسانو پورته جماعت ته وایي. فقام رسول الله افغانستان کې یو سړي ته نفر وایي کنه، ګاډي کې لکه یو نفر پاتې دی، یو نفر ځای شته کنه. او عربی کې نفر څه ته وایي؟ د دریو نه تر لسو پورې جماعت ته نفر وایي. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین اظهرنا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسې د من بین اظهرنا، من بیننا زمونږ د منځ نه. اظهرنا کې د اظهر زائد دی، د تاکید دپاره راوړل شوی. من بیننا زمونږ د منځ نه نبی علیه السلام پاسې لاړه. مونږ ویلې څه حاجت به فابطأ علینا، ډېر وخت یې تیر که په مونږ او مونږ ناست. پخوا خو مدینه منوره کې باغونه و که نه، اوس خو آبادي ده که نه، اوس خو خطرات نشته. پخوا خو لږ آبادي و او ډېر باغونه او باغ له به ننوتې او بل باغ ورپسې بل د کجورو پکې درانه باغونه و. نو سړي به که چا دشمن ګیر کړی وی نو هر څه یې پې کولی شو. وخشینا ان یقتطع دوننا، او مونږ وویرېدلو ان یقتطع دوننا چې ده ته به تکلیف ورسیږي. دوننا متجاوزا عنا، په داسې حال کې چې دی به تللی وي زموږ نه. چې پې پوه شئ، دوننا حال دی د هغه ضمیر نه چې کوم په یقتطع کې دی. یا د یقتطع دا معنا ده چې ټیکړي به شي. متجاوزا عنا، حال کونه متجاوزا عنا، په داسې حال کې چې زموږ نه به تللی یوازې به وي. متفردن دوننا، منفردن دوننا. وفزعنا، مونږ وویرېدلو. اعتراض به وارد شي چې خشینا یې ویلې نو بیا فزعنا ولې وایي؟ فزع او خشیت خو یو شی دی که نه. تاسو به جواب وکئ چې خشیت او فزع دواړه مترادفین دي، تاکید دپاره تکرار وکړو. دیم جواب به دا وکړي چې نه، تاکید نه دی بلکې تاسیس دی. خشیت خوف د قلب ته وایي بغیر د ظهور د اثر نه په جسد کې، او فزع هغې ویرې ته وایي چې اثر یې ښکاره شي. زړه کې وویرېدې چې دې سره به څه شوي، دې ته خشیت وایي. او چې اثر دې هم ښکاره شي، خوا دې خوا ګورې را ګورې، دې ته فزع وایي. نور موږ خوا دې خوا هم کتل، شکلونه هم بدل شو، د خشیت هغه اثار هم را باندې ښکاره شو. فقمنا، مونږ پاسېدلو چې نبی علیه السلام وګورو. فکنتو اول من فزع، زه اول هغه څوک وم چې وویرېدو، ویرېدل شوي وو. دا اوله دا خبر د کانه دپاره دی، توی اسم دی، نو دا اوله به منصوب وایي. فخرجت زوتم ابتغي رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم میں لټاو. حتی اتیت حایطا للانصار، تر دې پورې چې زه راغلم یو باغ ته د انصارو لبني نجار، د بني نجار قبیلې. دا لبني نجار د للانصار دپاره بدل باز دی، په تکرار د عامل سره چې لام دی. پوه نشتی په دې. فدرت به، زه تاویدم را تاویدم، به معنا بحول الحایط، د حایط نه چاپېره تاویدم چې سوړه پیدا کړم.
هل اجد له بابا، دا مقوله ده د قول محذوفه ده پاره، قائلا له فی نفسی، ځان سره مې دا ویلی چې هل اجد له بابا، دې کې به زه دروازه پیدا کړم چې ورننوځم. فلم اجد، دروازه مې پیدا نه کړ. فاذا ربیع یدخل فی جوف حایط، یو لخته مې پیدا کړ چې داخل شوی و په منځ په دې خېټه د باغ کې، من بیر خارجه، د کوی د خارجه نه، کوی نه به داسې لختي راوتي وو، اوبه به پکې راچولې. باغ تاسو کتلی دی که نه چې چاپېره تې دیوالي د خټو دیوالي د باغ نه، نو هغه واله چې راځي نو هغه دیوال کې سوری کتلي هم دي که نه، نو چې څوک ورننوځي نو ځان دا غونډ کي په هغه سوري دی دغه کې ورننوځي. ورکوټي والي کې تاسو داسې کړي دي که نه، ورانې دپاره که نه چې باغ نه انګور منګور وغیره را پټوي، نو په دروازه خو نه راځي که نه، شاته په هغې دغې باندې راشي، لختي باندې چا لختې ورغلی باغې ورشي. من بیر خارجه، یا خو اضافه مضاف الیه ده، د بیر خارجه نه، خارجه د کوی نه، خارجه به د سړي نوم شي. یا من بیر خارجه، د کوی نه چې د باغ نه بهر و د هغې نه لښتی راغلی او داسې به شي. داسې پر پوه شئ. او دریم دا دی من بیرن خارجتن، خارجتن به صفت د بیرین شي، د هغه کوی نه چې خارج کې و. یا من بیرن خارجه، یا من بیر خارجه، درې واړه قرته پکې راغلي، په درې واړو طریقو سره دا حدیث راغلی. والربیع الجدول، ربیع جدول لختی ته وایي. قال ابو هریره وایي فاحتفظتو، ځان مې راغونډ کړ، احتفاظ ځان راغونډ، ځان مې راورکوټی کړ، ځان سړی راورکوټی کړي که نه. فدخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام باندې ورداخل شوم. فقال ابو هریره، نبی علیہ السلام فرمائے ابو ہریرہ، استفهام د تعجب د پاره، ابو هريره ابو هريره ابو هريره دے. فقلت نعم ها یا رسول الله. قال ما شانک، صد حال ستا څنګه راغلی؟ ما شانک، ما استفهامیه مبتدا د شانک خبر دے. قلت ما ورته ویل كنت بین اظهرنا، كنت بین اظهرنا، كنت بیننا، تپ من کې وی مینس کې. فقمت فافتعت علینا، ډیر وخت تیر ک فخشینا ان تقطع تتعدوننا، منګ ویریدو چې ته به ټوټه ټوټه شي دوننا زمونږ نه بغیر. ففزینا، منګ ویریدو. فکنت اول من فزع، فاتیت هذا الحایط، دې باغ ته راغلم. فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، ځان مې راغونډ کړ لکه څنګه چې ګیدړه ځان راغونډوي او ننوځي. وهؤلاء الناس ورای، او دا خلق زما شاته را روان دي هغوی. فقال یا ابا هریره، نبی علیہ السلام راته وایي واتانی نالی، پڼې راکړي، خپلې پڼې راکړي. فقال راته ویلې اذهب بنالی هاتین، ویسه زما دا پڼې دواړه. فمن لقیک، چې څوک تا سره مخامخ شو من ورای هذا الحایط، د دې دیوال شاته، یشهد ان لا اله الا الله، چې گواهی کوي د دې خبرې چې نشته معبود موجود مگر یو الله دی. مستيقنا بها قلبو، یقین کون کې په دې سره لا اله الا الله سره زړه ده. فبشره بالجنه، د جنت زیری ورکا. او دا پڼې ولې ورکړې، بل شی ولې نه ورکاو؟ یا خدای نبی علیہ السلام سره په دې وخت کې بل شی نه و چې ورکړي و د نښې دپاره، دا د صدق دپاره وکړي چې خلک تصدیق وکړي چې دا د نبی علیہ السلام خبره ده، دا یې پڼې دي. پې پوه شئ په دې. دویمه وجه دا چې د اشاره د ثبات په دین، پڼې ځکه ورکړي چې پڼو کې خو سړی مضبوط وي که نه، معنا دا ده چې لا اله الا الله وایي او په دین کې کلکي، لکه په پڼو کې چې څنګه کلکي. پې پوه شئ د دین خبرې مضبوطې کړي. فکان اول من لقیت عمر، اول چې زه د چا سره میلاو شوم هغه عمر و، عمر مخې له راغی. نو اول من لقیتو، دا اول به مضاف شي من لقیتو ته.
که من به دغه شي دا موصوله شي نو مفعول د لقیتو به عاید شي هغه به حذف شي داسې به شي فکان اول من لقیته عمر نو لقیته به صله د منشي موصول سره صله مضاف الیه د اول مضاف سره د مضاف الیه دا به اسم د کانه شي او عمره به خبر شي عمره به شي یا اول من لقیت داسې ووایه فکان اول من لقیت عمرو جب عمر اسم مؤخر شي اول من لقیت به خبر مقدم شي فقال عمر ما هاتان النعلان دا پنی د څه شي دي یا ابا هريره قلت هاتان نعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي باسنی به مازیو را لګلې ما پدې دواړو او ما ته ویلې دي چې ملقیت ته چې چا سره مخامخ شوي خو دې خبر کا چې اشهد ان لا اله الا مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه چې زه د جنت زیری ورکم فضرب عمر بین ثدییه عمر زه د دې تینو منځ کې ووهلم فخررت لاستی زه پرېوتم لاستی علی استی په کناټو باندې وغورځېدم داسې دومره تیزه ګزارې راک فقالت ارجع واپس شه پوښ یا ابا هريره واپس عمر رضی الله عنه ځکه مطلب دا و چې حدیث د معاذ اورېدلی و چې زیری مه ورکوئ بیا به خلک هم دا کارونه کوي هر څه به کوي چې لا اله عمر مطلب صحیح وکړ چې پوښتې که نه دی پوهېږي فرجعت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زه نبی علیه السلام ته واپس شوم فاجهشت بالبکا اجهشت که مجرد نشو که د مزید نشیوه معنی ده فاجهشت بالبکا ځان مې جړا ته جوړ کو نبی علیہ السلام ته چې ورسېدم ځان مې جړا ته جوړ کو دې پر پوښتې ورکبنی عمر را پسیو رکبنی عمر تبیانی عمر را پسیو وایذا هو علی اسری دې زما شاته را روان اسریم دې او اثری علی اثری د سیم ویل شي اسری اثری شاته را پسې دواړه ویلی شي ښه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابا هريره څه چل دی ابو هريره ولې قلت لقیت عمر فاخبرته ما دې خبر که بالذي په هغه څه بعثني چې تا زه بعثتني به چې تا زه په هغې لیږلی فضربه بین ثدییه زه په تیونو په منځ کې ووهلم ضربتن داسې ګزارې راکړه خررت لاستی چې زه په شا باندې پرېوتم فقال ارجع فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عمر ما حملک علی ما فعلت څه شی باعث دي په تا په هغه څه چې داسې دې وکړو ولې قال یا رسول الله بأبي انت و امي عمر ورته ای د خدای پیغمبر زما مور او پلار دې تا نه قربان شي بأبي انت و امي دا معنی یقیک المحارم و ان کان بأبي و امي خدای دې تا د تکلیفونو نه وساتي و ان کان بأبي و امي اگر که زما په مور او پلار بأبي و امي دا مطلب دی یقیک المکاره خدای دې تا د تکلیف د څیزونو نه وساتي و ان کان بأبي و امي اباستا ابا هريره ته ابو هريره لګلو بنا علیک په پیز پڼو ملقیه صد الله الا الا مستيقنا بها قلب چې زړه یقین پی بشره بالجنه چې دی هغې ته په جنت زیری ورکي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم او ما لګلو کنه قال عمر ورته فلا تفعل قربان داسې مه کوه دا نیاز بن صحابي قربان فلا تفعل داسې مه کوه فإني أخشى ځکه زه ویرېږم ان یتکل الناس علیها خلق به بیا بروسه پم دی لا اله الا الله کوي نور کارونه به نه کوي فخلهم پرېږده یعملونه چې عمل هم کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل فخلهم خزنو پرېږده تاسو په دې پوه شئ څومره مینه وه د نبي علیه السلام او د صحابو زه یو کار وکړم شاګرد ولېږم بل شاګرد یې ووهي او دغه یې وکړي نو څه به وکړم هغه مخکې سره زما د حکم مخالفت دې کړی او زما بېادبي دې کړې دا سیده که نه ده ګورئ د نبي علیه السلام څومره ښایسته تعلیمات خبرې ته غوږ کېښوده مونږ خبرې له غوږ نه ږدو مسائل مستنبطه من الحدیث کې یو څو مسلو ته اشاره وشوه اول دا چې د استاد سره کمال محبت پکار دی
او د هغه د حفاظت خیال پکار دی، د هغه د حفاظت. ځکه چې هغه لاړه نه دوی سره ویره پیدا شي چې څوک ورته ضرر ونه رسوي. اوس خو چې استاد وفات شي نو شاګردان ډېر خوشحاله نعتونه ورپسې جوړوي. هغه لا ښخ شوی نه وي چې بس نعت شریف ورپسې جوړ شوی. زما په فکر دی مخکې نه جوړ کړی. داسې ده که نه ده؟ یو کس وفات شوی ما ته چا وښوده وایي دا دی نعت هم ورپسې، هو دا خو لا ښخ شوی نه دی، دا نعت بیا څنګه جوړ شي؟ دا څنګه چل دی؟ حیران شي سړی. نه خو دا ویلې که نه یو 5 منټه خو غواړي همدې ته ناست دی که په استاد خفه دی که نعتونه وایي. چا لیکلي ورته چا یو دی په دې وخت کې وایي بد کوي که نه، لکه څومره چې خو دې صبر وکړي که نه درېیمې پورې خو دې وګوري. قسم دی ګورې داسې حال دی. نو اول مسله خو ته دا معلومه شوه. او دویم داسې ځای چې رهایشي نه وي بلا اجازت هم سړی داخلېدی شي. ابو هریره بلا اجازته باغ ته ورغی ځکه رهایشي نه و که. درېیم دا دی د مشرانو ته دا جایز دي چې کشران تادیبن ووهي، لکه عمر رضی الله عنه چې ابو هریره و، ابو عمر مشر و ابو هریره کشر. څلورم دا مسله معلومه شه پیغام لیږونکي ته څه نښه ورکول مسنون دي چې څه نښه ورکړي، نښه یې پڼې ورکړې. پنځم دا مسله معلومه شوه استاد لم پکار دي چې مشرانو او کشرانو په شاګردانو په منځ کې امتیاز وکړي، مشر او کشر پکې معلوم کړي. او که مشر شاګرد یو خبره ورته وکړي نو دی به په بېادبۍ نه حمل کوي بلکې په مشورې به حمل کوي او مطلب د هغې قدرداني به کوي. درود شریف اللهم صل علی